ماشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننا چې موږ کوم یو کوېسچن سالو کوو هغه د ایکسرسایز نمبر 1.1 کوېسچن نمبر 1 کې 4 نمبر جزء کوېسچن دی x plus 1 over 2 question de x plus 2 minus 1 over x plus 2 is equal to 3/2 دا موږ سالو کوو خو دا کوېسچن د سالو کول نه مخکې تاسو په موبایل باندې ویښ کې او سور کلر کې راځي سبسکرایب نو دغه تاسو دا سبسکرایب دغه بټن ووهئ نو زموږ څونه ویډیوز یا څونه نور سوالونه راځي نو به تاسو ته برای راست او ایزیلی به تاسو ته اویلیبل وي نو دا سوال د حل کول نه مخکې تاسو سبسکرایب دغه بټن ووهئ دلته کې دا موږ x plus 2 is equal to دغه د y برابر واخیستو نو چې کله دا د y برابر شو نو دا 1 over x plus 2 دا به دا 1 over y برابر شي نو موږ سره equation جوړ شو y minus 1 over y is equal to 3/2 اوس موږ د دې نه بټې ختمو دې خوا دا y ختمو او دې خوا 2 ختمو نو 2y لبا موږ both side multiply کوو دلته موږ multiplying both side by 2y په 2y کې مو د y لم په 2y کې ضرب ورکو د minus 1 over y لم په 2y کې ضرب ورکو او is equal to 3/2 د لم په 2y کې ضرب ورکو 2y له په y کې ضرب ورکو نو موږ سره راغلو 2y سکوير او 1 over y ضرب 2y نو y د y سره کراس شو دلته موږ سره صرف -2 پاتې شو دلته کې 3/2 دی او ضرب 2y نو 2 سره کراس شو نو صرف 3y پاتې شو نو موږ سره راغلو 2y سکوير -2 is equal to 3y دا 3y موږ د ایکویشن نه دې خوا راوړو دلته سره راغلو 2y سکوير دا د ایکویشن نه دې خوا راوړو نو دا به د علامت په چینج شي دا -3y شي او -2 په خپل ځای باندې راغلو is equal to 0 اوس موږ دا شی ګورو چې دا غیر ضرب نه موږ سره 4y سکوير یعنی د دې دوه ملټیپلیکیشن د کانستانټ او د y سکوير والا د دې ملټیپلیکیشن موږ سره 4y سکوير راځي نو موږ دا شی ګورو چې دا غیر ضرب نه موږ سره 4y سکوير راشي او دا غیر جمع نه موږ سره -3y راشي نو څنګه -4y او +y دا چې خپلو کې ملټیپلای کوو نو دې موږ سره راځي 4y سکوير او چې دا خپلو کې جمع کوو نو موږ سره دې راځي -3y نو موږ دا کې 2y سکوير په خپل ځای باندې راشي او د -3y په ځای باندې ګورو +y او -4y او -2 په خپل ځای باندې راشي نو موږ سره دې دوه پورشن جوړ شي دوه حصے جوړ شوي یو 2y سکوير +y دی یو -4y او -2 د دې 2y سکوير +y د دې موږ y کامن واخیستو نو موږ سره دغه پاتې شو 2y + 1 د دې -4y -2 د دې موږ -2 کامن واخیستو نو موږ سره برکت کې پاتې شو 2y + 1 نو یو موږ سره راغلو y -2 او دویم چې هغه 2y + 1 یو دا 2y + 1 پدې کې په دې کې نه 2y + 1 واخیستو او دې y سره موږ دا -2 واخلو نو y -2 او 2y + 1 is equal to 0 ورکه چې دا ضرب په شکل کې دوه شیزونه راشي که دوه راغله که درې راغله ضرب په شکل کې نو د هغې هر یو شي چې دی هر یو حصه هغه 0 برابر وي نو دلته y -2 او 2y + 1 is equal to 0 نو y -2 دا د 0 برابر دی نو 2 نمبر ایکویشن نه اخوا واړو نو y مساوي 2 دا سره د y یو قیمت راغلو بیا بل دی 2y + 1 is equal to 0 نو 2y مساوي -1 دا 1 چې د ایکویشن نه اخوا واړو دا -1 شو نو موږ سره راغلو 2y -1 دا 2 د ختمولو لپاره دا په 2 باندې تقسیم کو دا په 2 تقسیم کو دا 2y چې په 2 باندې تقسیم کو دلته موږ سره تاسو y پاتې شو او دا -1 چې په 2 تقسیم کو نو -1 ور 2 سره راغله دا سره د y دویم قیمت راغلو او د y موږ سره څو قیمتونه راغله دوه یو y قیمت چې دی هغه 2 دی او دویم د y قیمت چې دی -1 ور 2 دی او دا y چې څنګه دلته د x + 2 is equal to y دا د برابر راغلی په ایکویشن نمبر 1 کې لہذا په دې کې موږ د قیمت واچو نو x + 2 is equal to y نو x + 2 is equal to 2 دا ورته د y قیمت 2 واوښتو دا 2 چې د ایکویشن نه اخوا واړو نو x مساوي 2 او -2 مساوي 0 یو قیمت موږ سره x 0 راغلو
بیا د وای دویم قیمت چې دی هغه ماینس 1 اوور 2 دی نو پټو وای از ایکول ټو ماینس 1 اوور 2 ایکویشن 1 ایکویشن 1 څه شی دی هغه ایکس پلس 2 از ایکول ټو وای نو ایکس پلس 2 از ایکول ټو وای د وای په ځای باندې موږ واچو ماینس 1 اوور 2 نو ایکس پلس 2 از ایکول ټو ماینس 1 اوور 2 دا ټو چې موږ ایکویشن اپ وړاندو نو دا ماینس 2 شو نو ایکس موږ سره برابر شو دا ماینس 1 اوور 2 او ماینس 2 او د 2 د ختمولو لپاره موږ به دا ټول دې سیم ولرو نو دې نمبر 2 کې سره ورکو او دې نمبر 2 کې سره ورکو ټول د سیم په ځای باندې رالو او دې ماینس 1 اوور 2 چې په 2 کې سره ورکو نو 2 بر 2 سره ختم شو نو ماینس 1 پاتې شو او دې ماینس 2 چې په 2 کې سره ورکو نو موږ سره رالو ماینس 4 نو ماینس 1 او ماینس 4 او دې موږ سره رالو ماینس 5 بټا 2 نو موږ سره سولوشن سیټ چې هغه رالو 2 یو چې هغه 0 د x قیمت او دویم د x قیمت چې هغه minus 5 over 2. And that's all for the time being. Thank you for watching us. Jazakumullah khairan.